عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى. صحیح بخاری حدیث نمبر 7198 پدې مقصد باندې لستل دی چې د دینا بعد خلق استدلال کوي د خبرې چې صحابه کرام ټول مسلمانان نو بلکې پائے کې داسې خلق همو په صحابه کرامو کې چاغي ایمان نو راوړي. سړی حیران شي دې سینه زوره ده چې قرآن او حدیث د کم خلقو تعریف بیانې د کم کمال بیانې د چا ایمان او عمل معیار جوړي. نو خلقو قسم خوړلې چې خامخا پېږي وا چینجی تلاش کوي پای و شبهات کوي. د حدیث مطلب سره او دی څه بیانې د کم سړي د شبهات او جوابات چې موږ مخکې شروع کړی دی ډاکټر تیجانی دا په شبهاتو کې یو شبهه ده او دی لا غنوم ورکړل حدیث البطانه. حدیث البطانه بطن اصل کې خېټه ته وایي او بطانه دا استعمالی کی عربی کی داغی کپڑے دا پارا کم چه انسان دا کمیس دلان دے وجود بانے متصل استعمالی مونگ چه ورطا نرے بنین وایلان دے. بطانہ بیا رازدار دوست ہوئی. قرآن مجید پابندی لگوئے دا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. ایمان والو د مومنان علاوہ بلچا سربا غیر مسلم سربا دراز دوستانی نه ساته او دا غي وجه دارا چې غي تاسو ته په نقصان کولو کې سکمه نظر کوي. دایت ډېر تفصیل طرف دی او ډېر تشریح محتاج دی. خدای وخت کې زمونږه ټاپک دغه نه دی دیو جنا دغه طرف ته نزو بلکې کوم خلقو چې کوم استدلال کړي د یو صحیح حدیث نه راغی استدلال طرف ته زو بیا ان شاء الله راغی بطلان ښکار کوو چې دا استدلال غلط دی. قرآن او حدیث کې د صحابه کرامو هغه خلق چې غیت سابقون اولون وي. قرآن مجید فرمائی سابقون اولون کا مہاجر دی او کا انصار. مہاجرین اولین آگا چاہتا ہوئی اصطلاحات کو مختلف دی لیکن تقریباً آگا صحابہ کرام چی اغید فتح مکین مخ کے اسلام قبول کرے اغید سابقون اولون ہوئی. سبقت اصل کې ویلی شي دیتا چې بنده منډه وي د مقابله منډه تا استباق وي. السابقون اولون هغه صحابه کرام دي چې هغه اسلام ته ډېر مخکې راغلي دي. هغه د خپل وجودونو د خپل مال د خپل جایداد خیال نه ساتلې خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل. اور قرآن تصریح دادا چې سابقون اولون کاغه مهاجرین وی او کاغه انصار وی الله داغي ټولو رضا ده رضی الله عنهم ورضوان دته قطعی نسوي.
دا کم شبهات چې داخله کوي پته نه لګي چې دی قرآن مني که نه مني. کم خلق چې سابقون اولون دی پائے کې څوک منافق سوال نه پیدا کیږي چې پیدا شي. دا خبره مونږ بار بار واضح کړې ده ځکه چې د فتح مکې نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدار مکه کې هوډو نه او مدینه منوره کې دا غستول کې دو باندې او دا غي استحکام باندې څومره موده لګېدل ده. په دې وجه فتح مکې نه مخکې دا غي هغه استحکام نشته کم چې رستو ده. کومو کسانو چې مخکې ایمان راوړل هغه کې لالچ یا دا قسم سوزونه پرې نو موجود چې په هغه زمانه کې ټول دنیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف و. دا غپ لګي دا خلک چې دې ځل کې لالچ ہوتے دړه نه خبر شو دړه نه چې څوک خبري کې ناغوي فعلم ما فی قلوبهم او دړه نه چې څوک خبر ده ناغوي اولئک كتب فی قلوبهم الایمان. د ځل نه چې خبر ده هغه الله ده هغه وی ما دې پزړونو کې ایمان لیکل ده. اول خو د حدیث مطلب دا نه دی او کب سو کې بیانې نو غلطي بیانې ځکه د الله د بیان مقابله کې د هیڅ چا د خبرې څه حیثیت نه. د اهل سنت والجماعت ایمان دار چې د قرآن غوندې حدیث دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی شوی دی. دا وحی ده او دا ممکن نه چې دا الله د طرف نه کوم وحی راځي نو په یو کې یو سي او په بل کې بل سي. الله سو مجنون نعوذ بالله علیه ونه خو نه چې یو ځای کې د صحابه کرامو د رضامندیا خبرې او بل ترې هغه ته بتانه شر وي. دا دروغ وي دا استدلال غلط دی. قرآن دا فیصله کړی دا چې سابقون اولون دا د الله نه رضا دی او الله د دین رضا دی. دومره دا چې یو فرق تاسو هم کوي او دا زده کوي. کوم خلکو چې د فتح مکې نه مخکې ایمان راوړل دي او کوم صحابه چې د فتح مکې نه وروسته ایمان راوړل دي دا دواړه یو برابر نه دي. دا قرآن فیصله ده. په دې وجه سیدنا ابو سفیان داغه صحابه غوندې مګنه چا چې د فتح مکې نه مخکې اسلام قبول کړل. ته فرق مراتب وي صحابي دی بشک لیکن د سابقون اولون غوندې مرتبه راغی نشته ده. خلق په مصیبت کې گرفتار شي چې د صحابه کرامو د یو طرف کمالات بیانې نو بل خو هغه رستنی داسې کی چې تبوي چې دا د سابقون اولون نه ګنده غوړه دي. سابقون اولون نه غوړه نه دي. البته قرآن مجید دا فیصله کړی دا چې والذین جاءوا من بعدهم کم خلق چې فتح مکې نه وروسته راغلي دي ایمان قبول کړل خرچ کړي دا الله په لار کې. بیا فرمایي دا دواړه ډلې الله دې لپاره جنت لګل. جنت کې ټول شریک دي لیکن فرق مراتب د صحابه کرامو په منځ کې شته. کوم صحابه چې د فتح مکې نه مخکې اسلام قبول کړل دا غي مرتبه ډېر لوړه ده ډېر لوی ده. نور صحابه کرام هغه ته نه رسی. په دې وجه سابقون اولون کې سوال نه پیدا کیږي چې څوک منافق پیدا شي او دا کوم خبره چې کوي دلته کې یا رستو مونږ خو ان شاء الله د مصطفی احمد نه هغه سابقون اولون ورکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیتانه بارکه څه خبره کوله. اصل کې د بیتانه تعلق د دو نور مخلوق سره ده. هر انسان سره هر نبی سره هر صحابی سره هر غیر صحابی سره دو کسان الله هغه سره مقرر کړي. یو قرین د جنات نه یو قرین د ملائکو نه. د ملائکو چې کم قرین دی کم ملګری دی
نه هغه نیکه طرف ته راولي. ډیر ناکاره سړی هم کله کله د خیر کار کوي، نو د هغې وجه دا وي چې هغه وخت کې هغه د ملک منوي. او کله کله یو سم سړی هغه شیطاني حرکتونه شروع کړي، دا کله د یو لاس کې راځي، کله د بل لاس کې راځي. هر یو انسان باندې هغه سره قرینین دي، دو قرین دي ورسره، دو ملګري دي ورسره. یو ملګری دین تراولی، یوې د دین نه لرې کوي، یوې نیکۍ تراولی، یوې بدۍ تراولی. او دې کشمکش کې وا ټول ژوند تېرېږي، کله یو غالب کله بل غالب، کله یو غالب کله بل غالب. که سړی دا وایي چې دا دې ختم شي، دا ختمېږي نه. ځکه بیا خو د ابتلا یا د ازمیښت یا د امتحان یا هغه مقصد کم د پاره چې الله انسان پیدا کړی بیا خو نه پوره کېږي. دا مې یو غلطي ده چې خلق دا وایي چې ټول خلق به سمیخ، دا نه سمیږي. دا به صرف د عیسی علیه السلام زمانه کې سمیخ، دنیا کې به څوک مشرک نه وي. لیکن چې کله هغه د دنیا نه لاړ نو بیا مسله بربادېږي. بیا به داسې حالات راشي چې ټوله دنیا کې به مسلمان پاتې نه وي. یو متنفس به هم داسې نه وي چې د هغه عقیده د الله د موجودګۍ. و دا شرار الخلق چې ټول جمع شي نو الله بیا دنیا فنا کوي. بارکیف بتانه دغه ده. صحابه کرامو حدیث کې دا راځي چې دا کله وفرمایل، هغې ورته ویل چې یا رسول الله تا سره هم دا دواړه تا سره هم موجود دي، بتانه د خیر او بتانه د شر تا سره هم موجود دي. او فرمایل ما سره یو قرین د جناتو دی، یو قرین د ملائکو دی، لیکن ان الله اعاننی علی قرینی فاسلمه. محدثین د اسلمه کې دو اعراب ہوئی. الله زما امداد کو نو زما چې کوم قرین د پیریانو نو ناغه اسلام قبول کو. یعنی شیطان جن ایمان قبول کو. یو ګور غټ شیطان دی اخو ایمان نه قبلې، اخو ابدي جهنمی دی، ظالم به دغه شان ته دغه حال کې بمریخ. یو داغه ذریت دی، دا خو پیریان دي، پیریانو کې ښه خلک او بد خلک ټول شته دی. په دې وجه په دې حدیث ته دا اعتراض نه راځي چې آیا شیطان هم ایمان وروړي. شیاطین دا د جناتو نه دي، په پیریانو کې سرکشو ته شیاطین وایي. په دې وجه څنګه چې انسانانو کې بعض انسانان ښه دي بعض خراب دي، نو دارنګې په جناتو کې بعض جنات ښه دي او بعض خراب دي. فاسلما چې مونږ ووایو د مطلب بدایي چې الله خپل پیغمبر له یو خصوصیت ورکو. فاسلما بعض محدثین د راوي فاسلما، اسلما 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 دا مطلب دی چې ماتم وسوسه چي لیکن زته محفوظ کړي شوی مخ. الله زړه شیطان نه محفوظ کړي مخ. دا دویم قرات ځکه خخکاری چې دې حدیث کې کوم خبره ده نو هغه د تایید کوي. تایید دار چې فرمایي ما بعث الله من نبی ولا استخلف من خلیفه. الله رب العزت کڅوک پیغمبر لګل دی او کڅوک خلیفہ او حاکم لګل دی الا كانت له بطانتان، مگر هغه سره دوا نږدې خلکی، دوا رازدار کسانی. بطانتون تامره بالمعروف، یو دا هغه ملګری دی چې هغه ته د عرف د نیکۍ د اسلام د اتباع خبره کوي. وتحزه علیه، او دل ترغیب ورکی تیزی ورکی پاغی. وبطانتون تامره بالشر، ایو بطانه داسره چې هغه ته وینا د شر کوي. وتحزه علیه، او دل ترغیب ورکی داغی. فالمعصوم من عصم الله تعالی،
معصوم او پاک هغه څوک دی چې الله یې بچ ساتي. دا د ان اسلم تایید دی چې ان اسلم په ځای کې مونږ ان اسلم وایو نو د هغې مطلب به دا وي چې حفاظت د شیطان د شر نه د الله ورکولی شي. د دې حدیث څه مطلب شو؟ هغه همدغه دی کوم چې ما تفصیلا ووی چې هر انسان سره دوه کسان دي، یو کس د جناتو نه دی بل انسانانو نه دی. د جناتو هغه ورته ګنده خبره کوي، بده خبره کوي، او د ملائکو هغه ورته د نیکۍ خبره ورچوي. صحیح حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله زه د هغه نه محفوظ کړم، ما سره څوک داسې نشته دی چې ما غلط لار باندې واړی. دا حدیث خو دغه مطلب دی. لیکن روافض دیلا سرنګ ورکوي هغه دا چې رسول الله سره دوه بتانی دي. څه مطلب؟ نعوذ بالله من ذلک. په دې صحابو کې داسې خلک دي چې څه بتانه د شر دي او څه بتانه د خیر دي. روانه دغه ځای کې شروع په حدیث کې دا الفاظ ته د حدیث سیاق سباق ته خلک ګوري، په دې د بار نه دلیل ضرورت نشته دی چې کله بتانه د شر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومه ده نو آیا هغه پیغمبر دا بتانه بزان سره پریدي؟ د شر بتانه پیغمبر ځان سره نه پریدي. پکار راو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر شجاع او ډیر دلیر او ډیر جرأتمند او پکار راو چې دا خلک غزانه منفي کړي. منافقین دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه معلوم. البته مفسرین محدثین په دې خبره متفق دي چې منافقین په مهاجر او په انصار کې نو. دا خبره واسو زله کړی دا د اعرابو کې، اعراب یهودیانو کې دا مصیبتو، مهاجرین او انصار د دې مصیبت نه بیغمه دي. او دا حدیث سره یو حدیث بل یو ځای کړی دی. اوس به په استدلال ته پوه شیخ چې دا خلک د کم ځای نه ټوپ وایي او پته نه لګېږي چې کم خلک دا کتابونه نه دي سره دی به څه وایي. زما لاس کې کوم کتاب دی دا د امام احمد رحمت الله علیه مسند دی، په دې کې 1336 نمبر حدیث دی. د دې حدیثونو دپاره د سند ضرورت دی. اوس به ته پوهېږې چې د امام بخاري او د امام احمد د احادیثو تقابل چې وکړې نو ته په صحت او په عدم صحت په خپله پوه شې. دا کتابونه دې دپاره راوړم چې خلک زده کړي، دا فن زده کړي. په چاړه کې څه طاقت وي چې هغه شروع کړي دا کار. زمونږ دا علما ټول ودري دې کې ته هر څه جوړه کوې که دا نه را بیدارېږي. دا حدیث هغې سره یو ځای کي. څنګه یو ځای کي؟ عن علی سیدنا علی فرمائی جان نبی اناس من قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدى قریش سکسان رال داغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی یا محمدو انا جیرانک و حلفاک، مونږ ستا گاونډیان یو، ستا حلیفګان یو. وان ناسا من عبیدنا قد اتوک لیس بهم رغبة فی الدین ولا رغبة فی الفقه. دا خبره د مدینه ده، مدینه منوره ده. قریش خلق رال په بعض روایاتو کې راځي سهیل بن عمر راغی. هغې ویل چې مونږ ستا گاونډیان یو او څه خلق دلته راغلی دی زمونږه ګاونډیان دي، زمونږه کشران دي، لیکن لیس بهم رغبة فی الدین ولا رغبة فی الفقه. د هغې دین سره او د دین سمج سره نه لګي، هسې راغلي دي شیطانۍ لپاره راغلي دي. انما فروا من ضیاعنا و اموالنا فرددهم الینا. دی زمونږ د مالونو نه او زمونږ د جائیداد نه را تښتېدلي دي، مونږ ته را واپس که. دا حدیث دی د سیدنا علی ته د نسبت کیږي.
فقال ابي بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق نه تپوسو کما تقول ستا څه خیال لې چایا داسې خلکو هجرت وکړي چې دا غي دین سره نه لګي محض په دې وجه هجرت کړل دا ګوره هغه مهاجرین چې هغه سابقون اولون دي دې حدیث باندې سوچ غوا دا غي کریکٹر یا دا غي هغه هجرت هغه ته په کم نظر ګوري دی روایت کې خلک وی امام بخاری څخه کړي دا قران دی چې تاسو بخاری نه خو دې خو کې کاش چې تا کې عقل لګ موجود وي ہوتا ہے امام بخاری مرتبہ لیدل امام بخاری دا سو پیپر مولای نه دی پدې وجہ د روافض ولومبنه کوشش د امام بخاری د کتاب د حیثیت د ختمولو ده ای لګیا دی باندې دی او سره زموږ نادان مسلمانان هم لګیا دي کله به عمر عائشہ کې ګوتې وای کله بل ځای ګوتې وای کله بل ځای ګوتې وای لکه سلې ونه رضانه جوړ کړ پویږي نه سره په خبرانو د عالم نه تاسو کې امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ د څومره لکو احادیثو کې چاڼ کړل محنت کړل داغه یو حدیث اسناد کتل هغه نرسته بیا لامبلی دي دو رکعاته نفل کړی دي هغه نرسته بیا یو حدیث په صحیح بخاری کې لیکل دی دا سره پیش کی او سره په امت مسلمه کې کہ امام بخاری بالفرض وہ ذرا حدیث نقل کړي نو ته وہ ذرا زلو لامبه او آیا وہ ذرا زلا وته یو دو رکعات نفلو کې د حدیث داخلو لپاره امام بخاری سره کې سره خو نه هغه ډېر وی عالم دی او دا سو وجرا چې دا سه مدرسه نه چې پای کده امام بخاری کتاب پڑھاویږي نه دا جدا چې خلک دا کتاب مذاق اڑاوي لو به ته جوړ کړل کاش چې خلکو حدیث صحیح طریقې سره پڑھاو کړي اندازه به شي چې د امام بخاری د کتاب سے حیثیت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق نے تپوسو کته سوي ناغو فرمایل صدقو انهم جیرانک هزار شاوي دا کم خلق چرا تختیدلی داستا گاونډیان دي قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ رنگ بدل شو نبی عمر نے تپوسو کو ما تقول تسوي هغه صدقو دي رښتیا وي اوس کم خلق چې روافض نه پیژني کنه د حدیث معنی یریږي خو کوم چې دانا بینای او غي پیژني چې روافض لمنه حرکت صحیح د شیخین په خله یو داسې خبره کول چې هغه اسلام منافق شیخین وګ ابو بکر عمر دوایو دا حدیث نقل کوي دا غي د خله نه په دې بنیاد باندې چې دا تایید جوړ شي د خبره چې صحابه کرامو کې داسې خلقو چې اغي دین سره سکار نو ینه مسلمانان نو دا مسلمان احمد حدیث تستامه خبره خو کدا خبره معنی وکړي ته بیا سي نیختلې چاو دا صحیح وي دې حدیث کې څه چل راول موږ نه قبلو زمونږ اکثر خلک لیله عالمان به دا حدیث مشکات کې لیکل ہے دا حدیث غپ نه ده چې مشکات کې لیکل ہے پلاني ځای لیکل دا ډېر لو ځایونو کې لیکل دا حدیث د پاره د سند ضرورت ده زمون خلک خو اوس یو کتاب راوالي چې پلاني کتاب کې دا حدیث لیکل وي موږ ځا کندر کې ناسو دا حدیث د قبل اولو د پاره شرطونه هغه ته د اسناد صحیح والے وي چې آیا د حدیث سند صحیح ده او کنه صحیح نه ده د حدیث امام احمد استاد ہے اسود بن عامر وی اخبرنا شریک بن عبداللہ ودا شریک بن عبداللہ دا راوی دا مختلط ہے مختلط صدوئی چاچ علم الحدیث نہیں گوتے وڑا لیا تا پتہ مدلے کسی شیخ مختلط آگے راوی تو ہوئی چاہ سم دم سڑی پروگرامت سڑی
دا قول معتبری رښتینی، لیکن هغه غریب ته صدا سے تکلیف ملو شي چې دا هغه تکلیف د وجه داغه دماغ کې ګډوډواله راشي، دماغی مریض شي. او دا سے دې کار ته اختلاط وایي او دا سے راوی ته مختلط وایي. کم راوی چې مختلط شي نو د هغې لپاره قواعد او ضوابط دي. قاعده دارا چې یو راوي دا نه چې حدیث راغلی دی، حدیث وایي دا د مسند احمد حدیث دی، لیکن دا هېڅوک نه قبلوي. کم خلک چې عالمان دي نو هغه دا حدیث نه قبلوي. دا به خلک قبلوي چې هغې ته دا پته نشته چې د حدیث کې څه مسله ده. شریک یو داسې راوي دی چې د هغه نه اسود بن عامر کله حدیث اغستل نو دی مختلط شو، ګډوډ شو. او د دې وجه نه اصول حدیث کې دا قاعده ده چې د کم راوي نه د اختلاط نه وروسته احادیث واغستې شو دغه حدیث قابل قبول نه وي، دا حدیث مردود وي، دا نه قابل عملی نه قابل اعتقادي، نه دې نه استدلال ممکن وي. د اصول حدیث قاعده دغه ده. یو خو یو داسې راوي دی چې د هغه د اختلاط نه مخکې او وروستو خبرې معلومي، د کومې چې نه معلوم نه هغه مونږ رد کوم نه قبلویم نه. یعنې یو داسې راوي دی چې دا پته نه لګېږي چې د روایت د فلان کې د اختلاط نه مخکې اغستلی او که وروستو، نه هغې وخت کې قبلول هم نشته رد کول هم نشته، څه به کوو ورسره. دی به یو ځای کېږو پروت بی که د دې لپاره بل ځای چېرته تابع معلوم شو، شاهد معلوم شو، تایید ملو شو، کره او د تایید یې کو نو دی به راواخلو، او که نه تایید یې نه کو پروت دی بس، دی نه مردود دی نه مقبول دی. خو دا دې ته مصطلح الحدیث وایي، اصول حدیث. مصطلح الحدیث نه څوک نه وي واقف په دې خبره نه پوهېږي. اصول حدیث باندې زما غټ کتاب دی، الله په فضل ګڼ یونیورسټو کې هغه شامل دی کورس کې. زموږ د کلي خلک یې نه پېژني ځکه چې ما نه پېژني، زما کتاب به څوک پېژني. نو هغه کتاب چا سره وي نو هغه دې وګوري. زموږ د کلي خلک عجیبه عجیبه خبرې کوي. د انسان د علم یا د هغه د اهمیت نه د بار خلک خبرېږي. د کلي خلک نه پېژني، د کلي لور خور خو کلمېده نه. اصول حدیث باندې زما مستقل کتاب دی. اصول حدیث مونږ پڑھاوو اتوار په ورځ چې زمونږ کم کلاسي نو که تاسو لیدي چې دا 48 تقریبا 50 کسان غټ غټ مفتیان دا د هغې علم د حاصلولو دپاره راځي دلته. لیکن زمونږ کلي کې دا څوک نشته چې کینې دې ته چې زده کړي. لکه مونږ ته پیسې لو که نه فیس چې څوک اخلي نو هغه نه خلک لرې تښتي. دا حال دی د خلکو. د بار کې دی کې شریک یو داسې راوي دی شریک بن عبدالله چې د هغه دا روایت د اختلاط نه وروستو بیان کړی دی. په دې وجه دا حدیث دغه حدیث وضاحت نشي کېدی کوم کې چې بتانه ویلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس دې دوکه باندې یو عالم هم نه پوهېږي، عام عالم یو عام سړی په دې څه پوه شي. او حدیث راغستلی یو د صحیح بخاري حدیث لګولی دی، ویل د مسند احمد حدیث لګولی دی، او نتیجه یې سره ایستلې ده. نتیجه یې دا راستلې ده چې صحابه کرام کافر وو، نعوذ بالله من ذلک. سو محتدیتو د هغې اردو ترجمه ده پیر میں نجات پا گیا. ما سره دواړه شته دی، علمي جایزه کې ما د هغې تنقید هم لیکلی دی. دا د دې خلکو هغه پټ پټ کرتوتونه دي چې زمونږ د ایمان مراکز صحابه کرام هغه مونږ ته کافران ثابتولو کوشش کوي. بیا مونږ له وایو مونږ وایي همارے بھائی ہیں، زمونږ وروڼه دی جي. یعنې یو سړی زما د ایمان په مرکز ګزار کوي او زه هغه خپل ورور وګڼم ولې لیونی یم څه که زما مزغو کې ډز شوی دی. دا غلط طریقه ده. یو سړی زما صحابي ته څه نه وایي، هغه د ایمان محور ګڼي، د ایمان مرکز ګڼي، د هغه عمل حجت ګڼي، بس ټیک ده، ورورولي ده.
لیکن زمونږ ورورولي په دې نه ده چې یو سړی صحابه کرامو بنیاد وباسي، چا چې موږ ته قرآن را رسول دی، چا چې موږ ته فرامین د رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسول دي، هغه موږ کافر وګڼو، زما دین کوم ځای پاتې شو. او افسوس پای خلقو باندې هم دی چې هغه د هغې په نقش قدم روان دي. شبهات نور هم شته دی، علمي شبهات انشاءالله وایو ولا دې باندې سر ورځې لګي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.